سعودي عرب د پاکستان آرمي سره یو ډیره غټه معاهده وکړه چې دغه معاهده کې دو سره په امریکا په انډیا باندې ډیر غټ اور بل شوی دی. په امریکا باندې په انډیا په دې خبره ډیر زیات زور ایستل دی چې سعودي عرب ولې پاکستان سره معاهده وکړه. دا معاهده د پاکستان آرمي سره شوی ده، د پاکستان حکومت سره شوی ده، او دې معاهده کې دا خبرې شوې دي چې د سعودي عرب حفاظت چې کوم دی هغه بوز د پاکستان آرمي کوي. یعنی په سعودي عرب باندې حمله کول دا سدي چې په پاکستان باندې حمله کول او په پاکستان باندې حمله کول دا سدي چې دا په سعودي عرب باندې حمله کول دي. لکه د دواړو ملکونو ډیفنسیو سیستم چې کوم دی، د دواړو ملکونو ډیفنسیو چې کوم آرمي ده، د دواړو ملکونو د بچاو چې کوم سیستم دی هغه اوس یو دی. نو چې کله د سعودي عرب او د پاکستان دا معاهده دستخط شو، نو امریکا ډونلډ ټرمپ یو ډیر غټ بیان جاری کړی دی او په انډیا باندې هم ډیر غټ اور بل شوی دی. په دې ویډیو کې په ډیټیل سره خبره کوو چې ټیم چې د پاکستان او د سعودي عرب دا معاهده دستخط شو، نو لومړنی رد عمل په د امریکای راغلی دی. ډونلډ ټرمپ د انګلند له پتوره باندې تللی چې هلته ډونلډ ټرمپ پریس کانفرنس کړی دی او هلته ویلي دي چې موږ به پاکستان نه خپل بګرام ایربیس واپس اخیستلو کوشش کوو، چونکې افغانستان هیڅ کله هم نه ورکوي. افغانستان چې کوم حکومت دی هغه هم بیان جاری کړی چې موږ په خپل ملک کې د نورو ملکونو انټرپشن نه منو، د نورو ملکونو آرمي موږ په خپل ملک کې نه منو. لکه صفا مطلب دا دی چې د نورو ملکونو چې کوم دغه د ایربیس دی موږ په خپل ملکونو کې نه منو، د نورو ملکونو اډې موږ په خپل ملکونو کې نه منو. دا ول افغان حکومت چې کوم دی خصفا جواب ورکړی دی. پاکستان سعودي عرب سره دا معاهده د پاکستان د پر ډیره فایدهمند ده. غوړي یو خو د موږ په ملک کې چې کوم سیاسي اختلافات دی هغه یو طرف لکای، خو دې معاهده سره پاکستان ته غټه فایده ده. انډیا سره جنگ دوران تاسو له معلومه چې کله د پاکستان آرمي د انډیا رافیل راو غورځولو، نو هغه نه پس د پاکستان آرمي ثابت کړ چې موږ د دنیا طاقتور او سکلفل آرمي یو، او دغه انډیا ته شکست ورکول سره د پاکستان آرمي په ټوله دنیا کې عزت هم سیوا شو. په ټوله دنیا کې لکه انډیا سره چې کوم ټیکنالوژي و، د رشیا نه د اسرائیل شو، د اسرائیل ول خپل ډرونز ورکول او کم دا غي چې رافیل جهازونه وو، د رشیا رافیل جهازونه د مخ په خیال باندې چې اول د پاکستان آرمي راو غردول چې د رشیا به دا داوا کوله چې دا جهاز سو کم نشي را غردول، او د پاکستان آرمي چې څه ټیم دغه جهاز راو غردول، نو په ټوله دنیا کې د پاکستان د آرمي صفاتونه شروع شو. اوس ریسنټلی اسرائیل قطر باندې مطلب یو بل سره چیړچاړ شوی دی. سعودي عرب اسرائیل قطر سره چیړچاړ کړی دی. نو قطر کې الریډي د یو اس اے اډې شته دی، په قطر کې د یو اس اے ایربیس موجود دي. نو عربیانو ویل چې ګوره په قطر کې د یو اس اے اډې دي او په قطر باندې بیا هم دغه خلکو حمله وکړه او یو اس اے ول څه نه وایي، نو د یو اس اے نه خو زموږ څه فایده نشته دی. نو دلته سعودي عرب ټول نه مخکې راپاسېدو او پاکستان سره دغه معاهده وکړه چې دې معاهدې سره په انډیا باندې ډېر غټ اور بل دی. لکه امریکای باندې خو اور بل دی، خو په انډیا باندې ډېر غټ اور بل دی. انډیا وایي چې لکه دا شو چې لکه سعودي عرب دا خو ډېر غټ لکه چېرته هغوی برداشت کولی شي د انډیا حکومت یا د انډیا عوام چې سعودي عرب او د پاکستان آرمي یو ځای شي. خبر ټرمپ د افغانستان نه بګرام ایربیس واپس غوښتی دی، خو افغانستان یو اس اے ته د بګرام ایربیس هېڅ کله واپس نه ورکوي. لکه تاسو له ما لیډي ایکسپلین کا. نو پاکستان کچرې کوس افغانستان خو پیله ورکوي نه، خو کچرې دغه بګرام ایربیس امریکا ته واپس ملو شو، نو دې سره افغانستان ته هم خطره ده، پاکستان ته هم خطره ده، چاینا ته هم خطره ده، رشیا ته هم غټ نقصان ملاویدی شي. بګرام ایربیس چې کوم دی دا ټولو نه غټ ایربیس په افغانستان کې د امریکا چې دا په 70 کیلومتر باندې خورو، او په دې کې 10,000 آرمي زیونه جوړ شو چې 10,000 آرمي دې کې ډېر په اسانه باندې پاتې کېدی شو. یو کمیونټي یو کلی غټ کلی جوړو، لکه 70 کیلومتر باندې دغه ایربیس خورو. اوس یو څه وایي چې بګرام ایربیس موږ ته پرېښول نو پکار، او اوس په موږ کوشش کوو چې د بګرام ایربیس واپس واخلو، خو دا به دی صرف کوششونه کوي او دا بګرام ایربیس دی له واپس اړو ملاویږي نه. نو په دې ویډیو کې دا اهم معلوماتو د ستاسو دې حوالې سره ده، کمنټ را سره ضرور شریکه کوئ.